حدیث مبارک کې راځي چې کله الله د فرشتو درې ډلې را لېږي د تهجد په ټیم کې، نو یوه ډله علماو پسې راولېږي. فرشتو ته وایي لاړ شي، فرشتې تپوس کې الله د دې علماو سره به څه کوو چې مونږ ورشو. الله ورته وایي وایي دې له صرف ډډه بدل کړئ، اړخ دی به په یو طرف ودی نو اړخ ولا بدل کړئ، بیا ورته سوای ما نو که ودی نو ښه دی، او که ودرېدو نو ډېره ښه ده، که ونه درېد نو بیا به سوای نه. کتاب کې لاندې دقه ځای کې لیکلي دي وی نوم العلماء عبادتن، خوب د علماو چې دی هغه عبادت دی. ځکه الله فرشتو ته وایي که دې ودرېد نو ښه ده، که ونه درېدو نو اوده دی، عبادت د خوب ما ته د عابد د عبادت برابر دی. دا د قرآن برکت دی چې اقا بچی دی او دام بچی دی او دام بچی دی. نن الله دل دومره لوی مقام. ستاسو به ذهن ته سوال راځي چې څنګه به د دا خوب د عبادت برابري. د دې آسان مثال دا دی، یو سړی راغی او اره ور سره د تاسو لرګيري د لرګيري بل ریبل نو دی پکې اره پس شوله، نو دی وی ورګه د اره تیرو من شورو شو اره تیرو 2 غنټې اره تیر کړله، بیا لرګيري بل چې ما خام تل دیاړي ورکې نو ته نه د اری د تیرولو پیسې کټکای چې 2 غنټې ته اره تیر کړي و نه کټکای دي کنه. وی زکا کده دا اره نه وې تیر کړي نو د بدا لرګي نوري بلی کنه، نو د اری د تیرولو ته مونږ پیسې نه کټکو. زکه وی مونږ وایو د اری د تیرولو ماته دي سیدی لکه د چې لرګي ریبل. دا علما چې ودی کنه دا اری تیری دی، اری تیر کی دی وی خوب کوما سباب دومره طلبه او ته سبق وا، سباب دومره زیت پروګرامونو لازمه لکه دی خوب اون کی نو دی د دین دا خدمت کولې شي. نو دی چې ودکیږي وی ورګه یو غنټه سترګې پټو مچي او ځای کې سبق وا ما پلان کې ځای کې تقریر وکم. نو دی چې دا خوب کوي په دې نیت کوي چې سبا ز امت ته فائدہ ورکما، نو د عالم خوب الله ته د عابد د عبادت برابر دی. نو دا برکت د قران کریم دی چې د قران کریم د نبوت علوم په سینه کې واغستل او د هغه په سینه کې د نبوت علوم نشته. دقه بچي دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای فقیه واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. دقه بچی دی خو چې د قرآن علم اوکو نو شیطان تا زر امیان دوکا کول آسان دیو د دی یو عالم دوکا کول شیطان تکرار. چې د سره کله د قرآن علم راغې نو دل الله دومره لوی مقام ورکو. دا د قرآن کریم سره د تعلق د وجنا او د قرآن کریم سره د قرآن کریم د علوم د زده کولو د وجنا الله د کور کې دسی بچي پیدا ک. نو دا د مور او پلار ډیر لوی خوش قسمتی ده چې الله ستاسو اولاد ته قرآن کریم پشان لوی دولت نصیب کو او الله ستاسو د بچو جبه د قرآن کریم په تلاوت باندې روان کړل. او دا قرآن چې کله د چا بچي د قرآن حافظ شي الله ملائکه توای دی حافظ قرآن سره ګرځي، د سره بیا ملائک ګرځي، کور کې به بچي ګرځي او ملائک به ور سره روان. ملائک وی الله زمون بس کاری وستا سوکار دی چې کلم دی قرآن وای نو تاسو د قرآن تلاوت ته وګ دی او بس تاسو می د سره ملګری کړی ای، تاسو ور سره ګرځي او د قرآن تلاوت اوري او تلاوت ته وګ دی. ملائک رواني د حافظ قرآن سره وې دی به کله تلاوت کوي چې مونږ یو کله به دا تلاوت دی ډیر کوي چې مونږ دا شونډې خپل. نو حافظ قرآن چې رواني د سره ملائک رواني وګي یخې چې دی به وس په دې جواب باندې تلاوت شروع کی، دی به وس تلاوت شروع کی او مونږ به
د تلاوت نه خون الو مونږ به د حافظ قرآن تلاوت اورو نو دا اق بچی دی خو چې د قرآن سره تعلق راغې نو دومره لوی مقام میلو شو چې ملائک د سره د قرآن د تلاوت د اوریدو د پاره د سره ملائک ګرځي او د تلاوت ته غوږ یخي او د تلاوت اوري دا جبه دا د قرآن د تلاوت لپاره دي دا جبه د ذکر او اذکار د پاره دي دا د الله د رضا کولو د پاره دي کوشش کو چې هر ټیم کې د الله د رضای کوشش کو هر ټیم کوشش دا کو چې هغه کار په جبه حکم چې ما نه الله رضا شي هغه کار اونکم چې پاغیرانه الله خپش